قرآن تفسیر وکي په خپل رأي سره د ځان له جهنم کې ځای په خپل باندې تیار هاذا دا زما فتوا نه ده دا د دور د مولا فتوا نه ده دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام فتوا ده اولنۍ مسله تاسو دا ذهن ته واچوئ دویم وسره شي د دې آیات تفسیر نه مراد څه شي چې ولا تفرقوا د دې دو تفرق یوم تعملی ذکر کړي دا په نبیانو کې ده دا په امامانو کې می دته تفرق نه وي د عمل اختلاف راتلیش بعضی صحابه رفع الیدین کوي بعضی نه کوي ته چرته په دې باندې د پیر قواریت اطلاق کې یا به ته چې صحابه او پیر قواریت کړل او پیر قواریت والا به اوس پیش کوم چې جنتی دی که جهنمی دی د پیغمبر د خبرو مطابق قرآن مطابق وای چې تاسو باندې الله انعام وکړي تاسو د جهنم پکاند وي مان دا پیر قواریت د جهنم کاندې تتلل نو کته په عمل کې نو په صحابه دي دا فتوا ولګول په 1,24,000 انبیاء دي ولګول یو دویم نمبر د آیات ساتي چې الله جل جلاله په دې آیات کریمه کې چې کم ذکر کړل د دې نه چې شی مراد نو یو فرق عملی دی دته نشي ویلي د امامانو مذهبونو ته هغه ته فرقواریات نشي ویلي مراد څه دی نو دویم فرقواریات عقیدوي دی په عقیده کې دته وي فرقواریات چې په عقیده کې اختلاف کوي عقیده پریدي عقیده نه اوري دغه ته وي فرقواریات عقیدوی لکه څنګه عقاید ذکر کوم ان شاء الله کاولنی درس کو نشي دویم کې به تاسو ته د دوه یو فرقو ذکر وکم چې دا کمی دي څنګه په وجود کې راغلي دا څنګه شي زونه ها الله جل جلاله کم فرقواریات نه منع کړل د عقیده دي د 1,24,000 انبیاء د عقیده کې اختلاف نشته داغه په عقیده کې اختلاف نشته عمل کې اختلاف دی وجه نه موږ اهل سنت والجماعت وایو چې په عمل کې اختلاف راشي دا پر قواریت نه دی ځکه دا د 1,24,000 انبیاء او که په عقیده کې اختلاف او کې دا پر قواریت دی ځکه د تمام انبیاء عقیده کې اختلاف نشته ټول انبیاء چې راغلي عقیده د توحید ټول بیان کړل ټول انبیاء چې راغلي هغه د نبوت مسله د رسالت مسله بیان کړل ټول انبیاء چې راغلي هغه د ملائکه تصدیق کړل ټول انبیاء چې راغلي هغه د اخرت ذکر کړل د قبر ذکر کړل د عقیدو کې اختلاف انبیاء نه دی کړي په عقیده کې اختلاف کوي د پیغمبرانو د لارې نه انحراف کوي او چې په عمل کې اختلاف کوي د عمل په اختلاف پر قواریت نشي ویلي د نن دور تاسو مفسرین